أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدقت يا رب العالمين. دیکھیں منگ سر کے ویلو یولس نواہی یا 14 اوامر دی په دې صورت کې نو پرون پکې څه حکمونه بیان شوي او نن څه حکمونه پکې نن بیانېږي په دې صورت کې. الله رب العزت فرمایي مخکې خبره وشوله د مال او د هغې سره د تړلو خبره. الله رب العزت وایي خپلوانو له د مور او پلار حق ادا کا، د الله سره څوک شریک مه جوړوه. وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، او خپلوانو لره غریبانانو لره مسافرو له حق ورکړه. فضول خرچی مه کوه، هسې پیسې مه لګوه. اوس انسان دی بعضې وخت دی مالدار ښکاري او دی راګیر شوي په کاروبار کې یا بل څه کې کیسې روانې. نو الله رب العزت فرمایي اوس که چېرته داسې وشو چې تاله یو کس د سوال دپاره راغی یا د څه پیسو غوښتو دپاره راغی او ته دغه ټیم د دغې جوګنۍ چې هغه له پیسې ورکړې، نو الله وایي په ښکلې طریقې ورته ووایه. هغه راټمه بده خبره ورته مه کوه، زړه ورله مه ماتوه. چې تا ته پته وي چې دا کس د دې اهل دی چې زه پیسې ورکړم، د ده ضرورت دی دې پیسو ته. تا ته دا پته وي چې د دې کس دې پیسو ته ضرورت دی، نو بیا ورله زړه راټمه په سمه طریقه باندې ورته ووایه. الله رب العزت فرمایي وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، او که چېرته ته اعراض کوې عنهم د دیونه ابتغاء دپاره د لټولو رحمتین د رحمت من ربک ستا د رب د جانب نه ترجوها چې ته امید ساتي د هغې، ستا امید دی ته ورته چې بهی زما خو دې ورځو کې کار خراب دی خو په پلانکي ځای کې مې څه مال لېږلي دی، هغې کې څه ګټه راشي نو تاله به زه د هغې ټوله ګټه درکړم. تاله به زه پلانکي ځای کې تجارت دی او هغې کې به زه ستا دپاره پیسې شاملې کړم، نو دا زما به زکات کېږي او ستا به دا کېږي چې کوم ګټه وټه راځي تا پکې شریک ساتم. یا ستا د کور خرچه ده ته ورغه زما لږ معمولي شان دی چې دې چا سره پیسې بندې دي یا راخلاصې شي به درکړم، زه اوس دې ټیم کې ګیرم. نو الله رب العزت فرمایي چې د ستاسو د کوم امید وي فقل لهم، نو بس وایه دوی ته قولا میسورا، خبره اسانه، خبره اسانه، خبره نرمه، ښکلې خبره ورته وکړه راټیمه. بیا الله فرمایي ولا تجعل يدك، او متړه لاسونو خپل لره، ولا تجعل او مګرځوه يدك لاس خپل لره مغلولة تړلې شوي الى عنقك سټ خپل ته، ولا تبسطها او مفراخوه دغه لاس لره، مکولاوه دغه لاس لره کل البسط پپورا کلا وغلو سرا فتقعدا گنی کی بنی ملومن ملامتا محصورا ستړی شوی یا رټلی شوی. الله رب العزت فرمایي وایي داسې مه کوه چې ته مکمل ستا ښه وس کېږي او ته په بال بچ باندې خرچه نه کې، په خاندان باندې خرچه نه کې، پیسې پې نه لګې او یو د پاسه 10 راځي هغه هم دی په بینک کې او 20 راځي هغه هم دی او څه خرچه مرچه نه کې، په بچو باندې پیسې نه لګې، په کور والا پیسې نه لګې. الله وایي داسې مه کوه. الله وایي لاسونه مه تړه. د دې عرب مثال ورکوي، دا د هغې هغه خبره یې رانقل کړه. عرب به وي چې چا څوک به شوم ډېر زیات وایي د سټ ته خپل لاس تړلی دی، د څه کړی دي مطلب دا جیب لی لاس نه ورځي. نو داسې مه کوه. الله وایي بل اړخ ته الله وایي داسې فضول خرچي مه کوه چې ته پیسې چاته یو کس درنه 10 غواړي او ته ورله 100 روپۍ ورکړې.
داسې مه کوه خو ستا حیثیت د دې برابر نه دی دغه پیسې در سره هغه درنه ختمې شوي نو خلک به هم دې ملامته کوي بدرت به درپسې وایي او ته به هم بیا خپل ځان ملامته کوي او خسران به نو الله وایي داسې مه کوه ان ربک یقینا رب ستا یبسط الرزق پراخوي رزق لره لمن یشاء چاته چې وغواړي ویقدر تنګوي چاته چې وغواړي انه یقینا دغه الله رب العزت کان دی بعباده بخبر بندگانو باندې خبیرا خبردار بصیرا لیدونکي الله رب العزت خو خدا چاته رزق خو پراخه کی هیڅ ټک کارونه نه کوي سم نه کوي او څوک بلا کار کوي منډې تړلې وي روټۍ پټې مني هیڅ پټې نه الله رب العزت ورته رزق تنګ کړي نو دا د الله خوښه الله فرمایي ولا تقتلوا اولادکم او تاسو مقتلوئ خپل اولاد لره خشیت املاق د یری د فقر نحن یقینا منګه نرزقهم رزق ورکو دویوتا وإياكم أو تاسوتا إن قتلهم يكنا قتل دبيو كان دي خطأ كبيرا قنالويا ولا تقربوا الزنا أو تاسو منزدكي زناتا إنه يكنا دغ زنا كان دفاحشة أقلي تور دير بدا وسا سبيلا او شرعي تور دير بدلارو انه يقينا دغزنا كان دفاحشة فحاشي عرياني وسا سبيلا او دير بدلار الله رب العزت فرمایي وی تاسو د دې یاري د وجې چې دا بچي به مې سخري بچي مې ډیر شو د بچو قتل مکوي د بچو قتل مکوي دا نظریه د غیرو په ځان باندې مه لاګو کوي امام شاه ولی الله رحمه الله لیکي حضرت سواتی صاحب په خپل تفسیر کې رانقل کړی دی هغه وایي چې مخکې د غیرو د مشرکانو دا طریقه وه چې قتل د ماشومانو به یې کو د دې وجې د څه وجې چې وایي دي به راغټ شي نو دوه طریقې قرآن ذکر کړي موږ چې تر کوم اوسه پورې ویلي یو مخکې ذکر شوې ده چې هغې به شرمېدل په جینکو باندې نو د هغې د وجې او دویم نمبر من خشیت املاق د وجې د فقر چې زما د بچي به بیا څه خوري سړي هغې به ستا نه ښه خوري رزق ورکوونکی ته یې که الله نو خبره دا ده الله رب العزت وایي ان قتلهم کان خطأ کبیره دا ډېر لوی ګناه نو وایي امام شاه صاحب وایي یوه دغه طریقه وه چې هغه ټیم به ژوندی قتل کړي او ختم به کړي او خبره به دغه دوه طریقې وي وایي اوس په معاشره کې ډېرې زیاتې په مختلفو حربو باندې وایي غیر اقوام به ستاسو مخې ته راځي هغه ټیم یې ویلي دي غیر اقوام به ستاسو مخې ته راځي خو دا ټولې ګورې ناجایزې دي دوه طریقې دي یو ضبط تولید دی او یو چې دی هغه اسقاط ته حمل دی نو داسې تقریبا سبا خو به مونږ ډېر بیان نه کړی شو خو خبره داسې د ضبط د تولید چې دی د هغې چې کومه شرعي طریقه ده یعنی خپله ماده چې کومه وي هغه په غیر ځای کې غورځول چې دا خبره دا ده چې ضبط تولید وغیره بیا هغه د صحابو د دور نه بعضې چې دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي په بلغه ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ینهنا هغه د دې نه منع ونه کړله او یو چې دی اسقاط ته حمل دی یعنی یو کس بیبي د خواله ورغې ضبط د تولید دي ته یوه مادې چې دا هغې بل طرف ته ګزار کړله اسانه خبره نه وه اصیل له اشاره کوي نو بیا که چېرته دغه طرف نه بلکل هغه هم که د دې وجې وي چې به زما به بچي کېږي او د لږې تندې به مړه کېږي نو بیا اجازت نشته چې د دې نظریه دغه او که نه داسې بعضې څه وجې پکې راتلی شي نو هغې شته خو دې سره دې ځای کې تړلې خبره دا ده تړلې خبره چې د واده درې قسمه دي یو انسان په ځان باندې
قدرت لري او د شهوت غالب نه دی ذهن خو کولو ساده دا مسلې دي د کې مونږ سبا ځکه چې دې ضرورت هم لږ زیات دي د لکان بار بار غریبانان لګي نو دا واده درې طریقې دي او دا تاسو هم درنه کې زمانه څه ګناه شو بیا د ګناګاری کنه بیا د ګناه غریبانان راځي نو خبره ده وای درې طریقې دي یو دا لکه انسان چرته په خپل شهوت باندې غالب وي شهوت په د غالب نه او دې میډیکلی سیټ وي د په بدن کې څه مسله نه خو د شهوت په د غالب نه دی یعنی دې ځان ساتلی شي د ګناه نو بیا د لپاره واده د سنت او یو کس د ډاکټر د طرفه د اجازه دی دا ډاکټر د طرفه د اجازه دی او شهوت په د غالب نه دی خپل شهوت نشي کابو کولی کې دې شي چې ګناه طرف ته ورشي نو بیا د لپاره واده کول واجب دی بیا څه شي دی واجب دی علامه نصبی سے وی وعند التوقان واجب چې کله شهوت غالب بیا واجب دی دا به استاد چې استادی کوي دا کنز الدقایق عبارت ډیر زیات مغلق ته سخت نو یو کاکا به چې راشه په استاد د کتاب ولې بس ورپسې به حاشیه ګورم او دا غینه بس حل کوم دا ترجمه به ګورم هغه چې دې ترور سي هغه چې وعند التوقان واجب هغه د چې کله شهوت په غالب نو بیا نکاح ولا واجب ده هغه کاکا پکې وي د امام توقان سره باندې نسبت نکاح واجب امام توقان د شهوت امام توقان دریم نمبر چې کله انسان بزان باندې شکی وي سیټ وي خاصه به شک شو په بعد چې چا وي عرب ولای چې چا شک وکړي فقط جک دې ریسل نشه کیسه ختمه او دې اسی شکی را شکی د لپاره بیا چې دې نکاح کول دا مکروه ده او یو کس چې هغه د ډاکټر د اړخه یعنی دی ور شکی دی خدا دا بل دا مکروه چې کومه او دا سې شکی چې دته د ځان دا ډیره پته نه وي چې راسه نه چې واده وکم او بیا د خځې حقوق نشم ادا کولی او یو کس ته ډاکټر ویلی دی چې ته حق د خځې نشي ادا کولی ته سیټ نه دا هغه د لپاره نکاح کول دا حرام بیا شو دغه ضبط تولید دغه مې درته وي او نور به کیدی شي نه به صفاو نشم او بل چې اسقاط د حمل ورته لکه اسقاط د حمل کچا ته زنانه ته مسله وي نو د سلور میاشتو نه مخکې هغه ته د اسقاط د حمل اجازه شته خو کچا ته زنانه مسله داسي چې مکمل د دې بدن ته نقصان ورکړي او کچا ته سلور میاشتې په تیرې شو بیا چې ما بدن ته نقصان هم ورکړي نو بیا اسقاط د حمل اجازه په شریعت کې نشته ورزول ده نور بیا د دارالفتاګانو وغیره مسائل ورته ولا تقتلوا اولادکم رسول الله صلی الله علیه وسلم نتبوش د صحیحین دغه حدیث دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي وی غالبا عبد الله بن مسعود سے دی ابل وی دا ټول نه لوی ګناه څه شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته د الله سره ضد پیدا کی دا سره سو پیدا کی ندن شریک ولا پیدا کی حالان کې ته هغه پیدا کړی بیا ورته وی دی پس لوی ګناه څه شي دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دی پس لوی ګناه دا چې ته بچی د دی وجه قتل کی چې دی ته بچی د فقر د وجه قتل کی د غربت د وجه چې د بیا رزق څوک ورکړي وی دا دی پس لوی ګناه شرک پس لوی ګناه ولا تقتلوا اولادکم او تاسو مقتلوا اولاد لرا خشیت املاق او منخو مخبلنی کتل دختر مشرق کم چې په بنظیر بټو باندې لیکل شوی استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروری خان صاحب رحمه الله و فرمایل غالبا دا غي د خلیوی یا چې دغه کتاب دی غالبا وی هغه وی چې بنظیر وی چې ما سره یو ملګری والته په یونیورسيټي کې غالبا اکسفورد یونیورسيټي یا بل اچھا من راځو نو بس خو بیا وزیر اعظم او ماغه چې د ترکی کې لوی خپل سیداره چلولو دغه کیسه روانه کړو بچي دوه یې نو زی باقی به طور مهمان خصوصی بللی و مغی بیا سالانه سا پروگرام زچی دا دلتا نو اتلم نو ما جامعت الازهر تا رنگ کرد و غیتا میرو چی تاسو ما تا سماوات پا دی موضوع بانده تیارو لیشه
یغیر علاوه چې او چې زه وتلم 15 پاڼې راته تیارې کړې تقریر یې راته لیکلی زه چې ورغلم نو ما ټول رد چې دی د دغې باندې وکړه چې وایي دا خو د اسلام خلاف دی ولا تقتلوا اولادکم تاسو مقتلوئ اولاد خپل لرا خشیت املاق د یری د فقر نحنو نرزقهم یقینا من رزق ورکو دغه ماشومانو ته و ایاکم او تاسو ته ان قتلهم هر چې دا آیات دی دا پیش کول په ضد د اسقاط حمل یا د تولید باندې نو په هغې کې دا صحیح نه دی دا ځان له یوه مسله د هغه دا چې هغه به کله پیدا شو نو بیا به دې قتلو دا د هغې په باره کې دی وَإِنَّ قَتْلَهُمْ يَقِينًا قتل د دوی کان دی خطأ کبیرا ګناه لویه ولا تقربوا الزنا او تاسو مه نږدې کیږئ زنا ته اوس ګوره خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو زنا ته ورشي کله دا ګناه سبب د زنا د وجې شي دا د زنا د وجې وګرځي تاسو به قتل کوئ د یو ماشوم یوه خبره یا به دا ماشوم پیدا شي دی به پیدا د زنا نه وي خو تا سره مخکې څه انتظام نشته ځکه چې تا په زنا باندې یو کار کړی دی نو ته به دې قتل کړې نو الله رب العزت وایي د سره دغه دروازه بنده کړه الله وایي خو عالم ورته زنا کول خو وروستو خبره ده خو عالم ورته دغه لارې ده ولا تقربوا الزنا او تاسو مه نږدې کیږئ زنا ته انه یقینا دغه زنا کان د فاحشة فحاشي نو خپل عزت هم پکې د سړي لاړ شي او د بل عزت هم لاړ شي یو دکه شان چې انسان پکې قتل ته جوړ شي د ماشوم دوه دریم نمبر انسان پکې اکثر چې غیرت انسان کې درته برابر وي نو بیا د انساني جانونو د دوه قتل طرف ته لاړ شي دریم څلورم نمبر چې کله دغه قتل د جانبین وشي نو دغه دشمنی په دغه ځای ونه درېږي دا خوره شي او د دې جوړې لړې شي دا د یو زنا نه نو الله رب العزت وایي دغې ته د سره خو عالم ورته د بنو حذیل یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما له د زنا اجازت راکړه څه وایي ورته وایي ما له د زنا اجازت راکړه اوس چې موږ له څوک راشي او د نن زمانې د وچې زبرګان او په ټکه به ته ظالم جو ته خو کافر زمانه دا تپوس کې ته اوس د عرش نه راکوشو خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی صحابو چې دغه په سختۍ سره منع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کینو بنرمه سره ورته وی استاد خور سره چې څوک زنا کوي برداشت د حدیث الفاظ کوم چې حدیثو کې راغلي ای کې ځخ ولې بس صفای مکشن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي استاد خور سره څوک زنا کوي ته به برداشت کوي وی نه د مور سره د ترور سره داسې یو څو ورته رښتیا دي وی نه وی سبو کې وی دا زما د سره ضمیر نه برداشت کوي نو دغه شان دغه بم د چا خور وی د چا بلور وی د چا بترور وی هغه د زنا ورسره نه برداشت کوي او ورته سي بس زه توبه وباسم بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه صحابه فرمایي چې هغه ټول عمر بیا برابر نه کتل برابر نه کتل دومره په سترګو کې حیا پیدا شو نو دغه نه بلره تختی ولا تقربوا الزنا وتاسو منځدي کېږئ زنا ته انه یقینا دا زنا کان د فاحشة فحاشي وساء سبیلا او ډېره بدله ولا تقتلوا النفس التي وتاسو مه قتلوئ هغه نفس لره حرم الله چې حرام کړي دی الله رب العزت قتل د هغه الا بالحق مګر په شرعي جواز سره ومن قتل هغه څوک چې قتل کړي شو مظلوما په ظلم سره فقد جعلنا بس یقینا ګرځولي دي موږ لولیه ولی د هغه لرا وارث د هغه لرا سلطانا دلیل فلا يسرف في القتل بس دې زیاتې نه کوي په قتل کې انه یقینا کان منصورا د به امداد کولی شي خبردار الله رب العزت فرمایي وی پناه کا باندې څوک مقتل قتل صرف د یو څو وجې ډېرې زیاتې وجې نشته د مسلمان خو صرف یو درې وجې دي یو چې د قتل کړي قصاصا قتلېږي یا چې د زنا کړي باغې یا د مرتد شي د هغې د وجې د قتل کېږي یا یو کس د اسلامي حکومت نه یاد ساتئ د اسلامي حکومت نه بغاوت وکړي نو د هغه اوله
وجه دا نه ډایرکټ د هغه قتل هم نشته، لومبې د هغه کمزوري کول دي. که دې چېرته کمزوري کولو سره د خپل بغاوت نه وړې نو بیا هم قتل نشته، ډایرکټ قتل یې نشته. دکه شان چې دی بیا یو کس په جهاد کې چې دی د هغه قتل جایز شو. داسې یو څو وجې دي. نو الله رب العزت فرمایي بلکې حدیث کې راځي چې دا د خدای عمارت دی او دا انسانان دا د خدای عمارت دی چې څوک د دې یعنی بس الله رب العزت عام لفظ استعمال کوي. حدیث کې چې کوم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عام لفظ هغه کې کافر مسلمان هر څوک راځي چې د هیڅ چا مرګ بغیر د شرعي عذر د وجې نه چې شرعي حکم پرې راشي بیا یې قتل کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ذمي قتل کا هغه کافر ته ویلی شي چې ستا په ملک کې اوسېږي، ستا قانون منې ټیکس درکوي، د هغه حفاظت په تا لازمي دی. مسلمان خو لا پرېږده وایي چا چې دغه ذمي کافر قتل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه بنده باندې د جنت بوی هم حرام. بیا پاتې شام مسلمان قتل مونږ ته خدا څخه ښکاري الله دې مملوک کړي. اوس الله فرمایي ومن قتل مظلوما او هغه څوک چې په ظلم باندې قتل کړی شو، مظلومه قتل کړی شو، د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا وغوښتله وی یا الله مه مې ظالم ګرځوه مه مې مظلوم ګرځوه. مطلب دا چې دنیا او آخرت مې ښه کړي، دنیا او آخرت مې ځکه چې مظلوم یم دنیا به مې خرابوي او که ظالم یم آخرت به مې خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مه مې ظالم ګرځوه او مه مې مظلوم ګرځوه. نو خبره دا ده چې څوک په ظلم قتل کړي شي الله وایي فقد جعلنا لوليه سلطانا، نو د ده دې ولي له موږ اختیار ورکړی دی، دلیل هم ورکړی دی د ده دپاره چې دی دا حکم شته دی چې دی د دغه کس نه قصاصا دی قتل کړي، چا مرګ کړی دی هغه قتل کړي، خو فلا یسرف فی القتل، په قتل کې به زیاتې نه کوي. زیاتې څه شی دی؟ قتل یو کس کړی دی ته راولګي د هغه رور دی، د هغه رور ولي، د هغه تره ولي، د هغه نقطې دی، دغې ته مونږ نه بوځي. خلک چې دی په دغه کې اخته دي، بدل مې واغېسته، بدل دې وانهغېسته، اسلامي حکومت یې ته هم قصاص کېږي، اسلامي حکومت یې ته هم ګناهګار او اسلامي حکومت یې تا ته د سره اجازت هم نشته، ته قتل ته کوم ځای نه کړې، دا د حکومت کار دی که ستا دی؟ قصاص اخیستل خو د هغې کار دی، بدل دی. انه کان منصورا، یقینا د ده امداد به کولی شي د دیوه یا به د چا دې کې دوه تفسیره علماو کړي دي. یو چې د چا نه قتل شوی دی دغه اول نو د ده وارثانو ته دې به حکومت ته وایي چې بهي موږ کس یې ویشتی دی قصاص کې دغه کس قتل کړي، بیا که دوی ورته څوک معافي کوي وبیا کې که نه کې قتل به شي، او که نه دې راولګېدل او د هغه مور یې وویشته، د هغه پلار یې وویشته، زوی یې وویشته، بل څوک یې وویشتل، نو دې دویم مقتول لره دا حق شته چې د ړومبني چې کوم خاندانو چې د هغې نه قتل شوي اوس قصاصاً مکه کس قتل کړي چې بهي دغو جرم وکړو د یو کس نو تا هم د پاسه جرم وکړو، نو دواړو سره امداد کړی شوي. ولا تقربوا تاسو منځدې کېږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه لار باندې هي احسنو چې هغه غوره وي حتی تر دې پورې یبلغه چې دې ورسېږي اشده عمر د ځوانۍ ته د قوت ته. الله رب العزت فرمایي د یتیم مال مخره، مطلب دا نه چې نږدې کېږه مه د یتیم مال مخره په ناحقه باندې، دا مه وایه چې کار وشو د خیره خان نو داسې مه وایه چې ګټه مې وکړله. الله وایي د سره دغه مال په ناحقه باندې مخره الا بالتي هي احسن، مگر په ښه طریقه سره د هغه د مال حفاظت کوه او ستا وس نه کېږي چې څومره ته حفاظت کې مثال په ته د څوکیدارۍ برابر پیسې ده یا وغیره، یا په ښه طریقې بس د هغه حفاظت کوه صرف په هغه باندې لګاو په دې یتیم باندې حتی یبلغ اشده تر دې چې دې ورسېږي عمر د ځوانۍ او د قوت ته، نو چې بلوغت ته ورسي کم عمر د فقه په اعتبار سره اقل چې دی هغه 12 کاله دی د هلک دپاره، د جینۍ دپاره 9 کاله دی او اکثر عمر ورپسې بیا ځه نږدې او بیا الله رب العزت فرمایي واوفوا بالعهد، پوروالي وکړئ په وعدې باندې، وفا وکړئ په وعدې باندې، ان العهد یقینا وعده چې ده کان مسئوله د دې به تپوس کولی شي. نو د یتیم مال به نه خورې ګورې خان د دې ډېره زیاته سخته سزا ده او په دنیا کې وبال دا دی چې دغه کس دغه کور دا به سپېره وي، الله دې وساتي. واوفوا الکیل او پوره ورکړئ پیمانې لره اذا په هغه وخت کې کلتم چې
چې تاسو پیمانه کوئ وزنو بالقسطاس وزنو وزنو کې بالقسطاس المستقیم پتلا پتلا برابر باندې ذالک دا چې خیر وردی و احسن تأویلا او دا خجزا دا خبدلا او دا دی خبدلا جزا او بدلا خدا الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو وزن کېل کوي په پیمانه یو سیز ور کوي نو پیمانه هم سم ولګوي سم پیمانه ورکي دا که شان چې وزن کوي نو بالقسطاس المستقیم په برابر تله باندې کې دا مګوي چې دا غشتو لپاره خو یو تله او دا خرڅولو لپاره تله بدله ده یا کسی با معمولی په لاس کې اخوا دی خوا کې په انسو کې اخوا دی خوا کې نو الله رب العزت فرمایي دا سم کوا ذالک خیر دا چې دی بهتر دي چې ته تله پورا ورکی پیمانه پورا ورکی و احسن تاویلا او خکار دی د انجام په اعتبار سره جزا به بهترین درکول شي الله رب العزت تر عمل کولو توفیق را نصیب